موږ وایو چې موږ د دین اسلام او د قرآن او د الله د رسول د خوشحالولو دپاره او د فلسطین د مسلمانانو او د یتیمانانو د کونډو رنډو د زړونو یخولو دپاره د دې کافرو په سینو باندې زما محترمو دا خولې خښې کړو او داسې په ژوندانې وینې اوسکو انشاءالله. موږ دومره حده پورې تیار یو. زه خپل حکومتي وخت نه مطالبه کوم طلاق راکا. زه بیا ویم طلاق راکا والله بالله ثم تالله چې د فلسطین د مظلوم مسلمانانو دپاره زما غونته کې سل وجودونه قربان، زما اولاد قربان، زما بچی قربان، چې زه په اول صف کې تا ته په نظر رانغم. زه به د سره د سړي بچی په اول صف کې به انشاءالله العزیز د الله د دین دپاره او چې دا کم د دروغو دعویداران دي بیا به هغه هم تا ته پته ولګي. او زما محترمو دغه قافلې دپاره به موږ او تاسو دوه رکعاته نفل او خصوصي دعاګانې کوو انشاءالله. او دغه ورځې شپې انشاءالله العزیز دغه قربانیانې چې کیږي که نه انشاءالله رنګ به راوړي انشاءالله العزیز. په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې به ټول وایي انشاءالله اسلامي نظام به راځي انشاءالله، چې بیا به فیصلې په قرآن او په حدیثو باندې به کېږي انشاءالله. زما محترمو بیا دې څوک مسلمان ته زور ورکړي، بیا دې قرآن ته څوک په سپک نظر وګوري، بیا دې زما ستا جماعت او ګیر او پټکي او زما استاد د تورسرو عزت ته دې څوک بیا په بد نظر وګوري، بیا به زه تاسو ته وښیم. نو بیا هم زه علی الاعلان د سوشل میډیا په ذریعه سره دا بیل کلیپ واخله والله بالله ثم تالله د دې اسرائیلو سره نن هم زه خپل ځان خپل اولاد خپل مال قربانولو ته تیار یم. تاسو تیار یې؟ موږ ټول تیار. خو موږ یریږو د دې خبرې نه چې یهود او کافر به مړه نه کي او خپل مسلمانان به مړه کي. یهود او کافرو ته به ورپرې نه دي، خپل مسلمانان به مړه کي. نو دا زه د ډېر بې عزتۍ او د ډېر شرمندګۍ مرګ ګڼم. موږ وایو چې موږ د دین اسلام او د قرآن او د الله د رسول د خوشحالولو دپاره او د فلسطین د مسلمانانو او د یتیمانانو د کونډو رنډو د زړونو یخولو دپاره د دې کافرو په سینو باندې زما محترمو دا خولې خښې کړو او داسې په ژوندانې وینې اوسکو انشاءالله. موږ دومره حده پورې تیار یو. زه خپل حکومتي وخت نه مطالبه کوم طلاق راکا. زه بیا ویم طلاق راکا والله بالله ثم تالله چې د فلسطین د مظلوم مسلمانانو دپاره زما غونته کې سل وجودونه قربان، زما اولاد قربان، زما بچی قربان، چې زه په اول صف کې تا ته په نظر رانغم. زه به د سره د سړي بچی په اول صف کې به انشاءالله العزیز د الله د دین دپاره او چې دا کم د دروغو دعویداران دي بیا به هغه هم تا ته پته ولګي. پوه شئ په کورسو باندې ناست دي، په موږ حکمرانۍ نه کوي او زما مظلوم مسلمان هلته په دومره تکلیف کې دی. نو زما محترمو ګلوبل سموت پلوټیلا دغه قافله اوس د اسرائیلو پنجې ته راغلې ده، هغې همدردۍ له روان دي. او زما محترمو ګلوبل سموت فلوټیلا دا قافله دا پرامن خلک او زمونږ او ستاسو د سترګو تور د سر تاج د زړه ټکور سنیټر مشتاق احمد حفظه الله هم گرفتار شوی. دې دپاره اواز اوچتول زمونږ فرض جوړي که نه جوړي که نه جوړېږي؟ نو دعاګانې به ورله غواړو که نه به غواړو که نه به غواړو؟ الله ته به په سلګو جاړو. زما محترمو داسې غیرتیان ګورې بیا نه پیدا کېږي. د الله په ذات مې دې قسم وي وګورئ آغا صلاح الدین ایوبی زما محترمو لقب چاته ملاو شو سنیټر مشتاق احمد حفظه الله په معمولی جرأت او غیرت سره. موږ مزمتونو زما محترمو قایل نه یو راشي چې سم مرمت یو کو. زه در سره په اول سب کې تیار یم، بیا شاته نظر کوه که څوک ودرېږي که نه ودرېږي. موږ او تاسو سره به د خصوصي د الله مدد وي انشاءالله. الله مدد وي که نه داسې موخو کې الله مدد کوي. ها زما محترمو د بدن نه وچ کړه صحابي ما ته توره ورسره ده، ما ته توره او چا پسې رستم بادشاه پسې روان دی او زما محترمو دربار ته حاضر شو. قالونه یې ولا پدې ما ته توره باندې شلول او خپل خچر او خر یو وړو او هلته زما محترمو بوی تلو او د دې بادشاه هغه تخت پسې ورله غوټه ورکړه ویې تړو او دا ما ته توره ورسره ده په خپو باندې خپیا بلا په سر تور د بدن نه وچ کړه صحابي د ایمان په جرأت باندې رستم باچا ته دا ماته توره نیغه کوي ورته وایي موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامانی الله رسول را لېږلی مدرې خبرو دپاره. اولنۍ خبره چې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایه ته زموږ د کلمې رورې بس ګرځه کوه. دویمه خبره محمد رسول الله فرمایلې ده چې بیا به جزیه راکې که کلمه نه وې. درېیمه خبره محمد رسول الله فرمایلې ده ټول به سبحان الله وایي چې بیا جنگ ته تیار شه. جرأت دی، غیرت دی، دلیری ده، مینه ده، عشق دی په رګ کې پروت دی. الله دې ممکن پیدا کړي، الله دې موږ پیدا کړي. دا موږ خو منافقانو ګمان زه په ځان باندې کوم. دا موږ څه شی شو والله العظیم چې زما محترمو زما سل زندګۍ نه داسې سنیټر مشتاق احمد نه قربان داسې خلک
الله دې موږ لم داسې وس طاقت راکړي بیا وګورئ ان شاء الله په امت کې داسې خلک شته نو زما محترمو دا صحابي دا خبره وکړه او هغه ورته څه وایي دومره روب پرې راغی پر رستم بادشاه روب راغی اسلحه تا سره ټمبم تا سره طاقت تا سره فوج تا سره وزرا تا سره هر څه تا سره زخ پیابلا قالینونه درله ټول اوشلول او څومره بې حرمتي درله د دربار وکړه ستا هغه تخت پسې خپل خر وتړو او تا ته دا دومره خبرې جرأت سره وکړې نو هغه بادشاه باندې دومره روب راغی ورته وایي دا اولنۍ خبره او دا دویمه خبره د مسلمانېدو او یا د جزیه او د ټیکس د ورکولو دې باندې به موږ مشوره وکړو ټول به سبحان الله وایو د جنګ خبرې موږ ته مه کوه موږ لنګي رپېږي د جنګ خبرې موږ ته مه کوه موږ تمام برباد کیږو امت جهاد پرېږئ ځکه امت زما محترمو یو ورځې نه بلې ورځې ته په تنزل روان دی راځئ ورونو انشاءالله العزیز جام شهادت شوق شهادت انشاءالله موږ او تاسو په خپلو سینو کې په خپل زړونو کې محبت وساتو د الله د دیدار طلبګار شو د جنتونو طلبګار شو د حورو غلمانو طلبګار شو انشاءالله ستا طلب ته به الله ګوري ستا جذبې ته به الله ګوري او مغه شان معامله به در سره کوي انشاءالله زه غواړم شهادت یو ورځ به وګورئ چې مولانا صاحب شهید شو ان شاء الله العزیز تاسو ژوندي وئ وبګورئ زموږ او تاسو دعاګانې الله قبلوي خو نه لکه مشتاق احمد حفظه الله سوی یا الله شهادت خو بیل مقام دی خو لا نه غواړم لا مرګ نه غواړم چې دا اسرائیل می ذلیل او رسوا نست او نابود په خپل سترګو کتلی نه او دا فلسطین مسلمانان می خوشاله کتلی نه او دا بیت المقدس می آزاد کتلی نه او په دې بیت المقدس کې می هغه شان اذانونه او هغه شان منځونه کتلی نه یا الله مال هغه پورې مرګ مراول ما محترم ان شاء الله موږ او تاسو لم دا حق جوړیږي دعا خو بوله غواړو کنه ان شاء الله غواړو به د جمعې مبارک ورځ د دعاګانې قبليږي الله دې په دعا وکړي درود شریف وای الله دې په خپل قدرتونو سره د قافلې حفاظت کی الله دې د دې کافرو د پنجنه هغه تریایي نصیب کی کریم الله مهربان الله قدردان الله سوال کو زاری منت کو داسې سړی مونږ ته ډېر کم ملاویږي بیا اے الله د دې سړی حفاظت وکا اے الله د دې ټولو قافلې والو حفاظت وکا په دې کې خو مسلمانان دي خو یا الله دې کافرهم د مسلمانانو په سر ننګ کړي غیرت کړي د دې کافرهم حفاظت وکا اے الله د دې بوزدل مسلمان نه دا کافر په سل چنده غده یا رب کریمه چې ستا په بندگانو به په مسلمانانو او به په بیت المقدس باندې دومره ننګ کړي یا الله دومره سفر کړي دومره شوګيري کړي څومره تکلیف برداشت کړي اے کن فیکون ذاتا په خپل قدرتونو سره دا اسرائیل نست او نابود کا اے الله په خپل قدرتونو سره د دې امریکای او د اسرائیل او د دې ملګرو ښکار دی او کپټي اے الله د دې د طاقتونو وبکا اے الله د زور وبکا اے الله د مسلمانانو لا یا الله فتح او بری ورکا راش په پوره دنیا باندې الله مسلمان لرا ولا الله اسلامي نظام را ولا اے کن فیکون ذاتا د دې قافلې والو حفاظت وکا الله د فلسطین د مسلمانانو حفاظت وکا الله غیبی الله د فرشتو په ذریعہ سره الله د جبرائیل علی السلام په ذریعہ سره الله چې کوم وګی دي الله غي ماړه الله کم تګی دي هغه یا الله سیراب کا الله کم کورونه وران شوی دای کورونه جوړ کا زندگی نه خسته کا آباد کا الله موږ نه ډر پوکې نه ختم کا د بی دین نه ختم کا د بیل مازه نه ختم کا الله کم بچی د مور بلار نه فرمان دي فرمان برداري جوړ کا اے کن فیکون ذاتا موږ د مدرسه باندې کار شروع کړی دی ډیرو خلکو موږ سره تعاونونه کړی دي او کوي الله بهترین بدلی ورکا ربي کریم بیمارانو ته رخصتونه ورکا الله کم ملګری مشکلاتو کې ګیر به مشکلات حل کا قرضونه اخلاص کا په کورونو کې بیماران ورته پراته الله په خپل بدنونو کې بیماری لري الله په صحت سره بدل کا څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو کامل مغفرت نصیب کا اے کن فیکون ذاتا که زمونږ د بدو اعمالو د وجې کوم عذابونه راغلي دي او کوم عذابونه په اسمان کې موږ ته باندې دي اے الله موږ بخنه غواړو توبه وباسو د امت مسلمه د طرف نه توبه وباسو الله په موږ باندې خپل عذابونه مراولا الله موږ سره عافیت معاملو کا درگذر والا اسانه والا معاملو کا الله زمونږ د ټولو ناراضي شه موږ او د ناس کسان د خپل بیبيانو د خپل والدینو د خپل رشتہ دارو د خپل بچو موږ د خپل استادانو مقتدیانو شاګردانو سره بار بار د حرمینو شریفینو زیارت را باندې وکړه لیکا الله حجون العمر لم بار بار درو غاړه سم غختل لام نصیب کا سم اون غختل پکارو موږ اون غختل الله غم نصیب کا زمو غختل زمو د حیثیت مطابق عطا د خپل شان مطابق او فرمایا برحمتک یا ارحم الراحمین